او ډیر زیات تکبر نه دی کول پکار. یو ځل یو گورنر د امام شافعي رحمت الله علیه په وخت کې، نو د هغې ښځې ډیر ناز او ادا او ډېرې نخرې کولې. د گورنر صاحب ورسره ډېره زیاته مینه کوله، خو هغه هغه مینه په غلط انداز کې اخیستله چې لکه ته خو ما سره ځکه مینه کوې چې زه ډېره ښایسته یم او دا یم او ما ته محتاج یي. نو یو ځل چې کوم دی ډېر د تکبر د وجې نه د گورنر صاحب ته د خولې نه ووتل، ویل ورک شه جهنمي. اخر هغه هم غوسه شو چې ګوره زما یو سټیټس دی، یو مرتبه مې ده، الله ماله مې یو حیثیت را کړی، ما خو په خپله گورنرۍ ښځې ته چېرته نخرې ونه کړلې ځکه زما ښځه ده، زه به یم د نورو دپاره گورنر، د ښځې دپاره خو زه شریک حیات یم، ملګری یم د ژوند، نو زه به دې ته ولې تکبر وکړم. نو اخره کې هغه هم غوسه شو، هغه قسم وخوړلو، ویل که چېرته زه جهنمي یم نو ته دې طلاق یې. غوسه شو، که زه جهنمي نو ته په ما طلاق یې. بیا نو عزتمندو د غصې په وخت کې خو ښځه هم چې کوم دی پوز یې راښکلی چې زه ستا څه پروا کوم، سړی هم غوسه و چې زه ستا څه پروا کوم، زه خپله گورنر صاحب یم. چې سار شو نو د دماغ یې لږ یخ شوي و، بیا دواړه یې سړیه دا څه چلو شو، دا خو زمونږ کور تباه شو. سړي م ویلې چې ټیک د تا خو غلطي وکړه، خو ما د هغې نه په پاسه غلطي وکړه، دا مې څه وویل، اوس زما څه پته لګي چې زه جهنمي یم که نه یم. ما ویل که زه جهنمي نو ته طلاق یې، نو دې ته کنډیشنل طلاق وایي، معلق طلاق تړلی شوی، که دا جهنمي نو بس دا طلاقه ده ښځه، او که جهنمی نه جنتی وي نو بس بیا طلاق نه دی واقع. او د جهنمی او د جنتی سرټیفیکیټ چا سره دی؟ ډېر عالمان یې راجمع کړه، ټول عالمان حیران دریانو، اکثر ورته ویلي دا خو هېڅ پته نه لګېږي ښځه دې طلاقه ده، ځکه زمونږ د اکثرو عملونه د جهنمیانو دي. نو که جهنم ته ورغلی نه ورنږدې خو به یې ټول خلک یېرېږي، او په دې یره کې اوسېدل هم پکار دي، الله نه خوف لرل پکار دي. امام شافعي رحمت الله علیه ته چا دا مسله وکړه، ویل دې علما بوځي د دې حل ما سره شته، زی معلومولی شم چې دا طلاق شوی دی که نه دی شوی. امام شافعي رحمت الله علیه لاړې دې گورنر ته وایي ته ما ته یو داسې واقعه د زندګۍ بیان کا چې تا د الله د خوف د وجې نه چېرته ګناه پرېښي، داسې چېرته ستا په ژوند کې داسې واقعه شته. موږ سوچ وکړو عزتمند، څومره ډېر زموږ ژوند دی، موږ سره چېرته په ژوند کې یو واقعه موږ صحیح سوچه واقعه چاته نشو بیانولی چې چېرته د الله د یېرې د وجې نه موږ فلاني ګناه پرېښي. هغه ورته وایي او زما یو واقعه شته. ویل څه واقعه ده؟ ویل د دې مسلې سره څه تعلق دی؟ ویل ته دا بیان کا بیا د دې مسلې سره تعلق شته. ویل یو ځل زه کور ته رالم نو زما په کور کې ډېرې د نوکرانې کار کوي، جینکۍ کار کوي. یو ځل زه رالم ښځه مې نه وه په کمره کې، یو جینۍ وه ډېره ښکلې وه او ښایسته وه، او هغې په کور کې کار کوو. ما زر دروازه بنده کړه او هغې ته نږدې شوم. په دغه وخت کې هېڅوک هم چا هم ما نه دا نه شوه بچ کولی. هغه جینۍ چې زما په غلطو ارادو باندې خبره شوه ډېره ګډه وډه شوه، پاک دامنه جینۍ وه، پاک بازه جینۍ وه، او ټول عمر یې پاک تېر کړی و، ډېره ناقلاره شوه. او ما ته چې کوم دی زه چې ورنږدې شوم ما ته ویلې یا ملک اتق الله، یا زما مالکه، یا زما مشره، د خدای نه ویرېږه. وایي په دې وخت کې هېڅوک هم داسې نه چې ما نه دا بچ کړی وي، خو چې کله دوی دا الفاظ ویلو چې اتق الله، د خدای نه ویرېږه او ما معاف کړه او زما عزت مه تار تار کوه. وایي په دغه وخت کې الله رب العزت خوف زما په زړه کې رالی، ما فوراً دروازه کولا وکړه او دغه جینۍ مې د الله رضا دپاره پرېغوسته. ویل جی ما ته خپله مسله بیان که ښځه مې طلاقه ده که نه، تا خو نورې قیسې شروع کړلې. ویل ستا ښځه نه ده طلاقه. ویل ولې؟ ویل ته جنتي. بعضې مولیانو خبرې وکړلې، بنګه بنګې وکړه چې دا څنګه چل دی، ده سره څه د جنت ټیکټ دی څه، او دا څه د جنت ټیکهدار دی چې خلکو له جنت ټیکټونه ورکوي، او ده ته څه پته ده دا د خدای د کوره راغلی څه. خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي که نه. هغه ورته ویل ما د خدای د کتاب نه دا جواب ورکړی، د قرآن په آیات کې صراحتاً راغلی دي. ویل څنګه راغلی دي؟ نو قرآن دا آیات ورته پیش کړو، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه انسان چې الله د خوف د وجنا د یو ګناه پرېغوستا، خپل نفس یې د هغه کار نه منې کو، فإن الجنة هي المأوى، یقینا جنت د کور دی. وی الله صراحت القرآن کې ویلي چې چا د خوف د وجې نه یو کار پرېغوستو، الله وایي دا جنتي دی.